یو ځل ما ته ناامیدي رااله او مې ویل دې زړه کې چې بس دا هر څه پرېږده چې پته یې ولګي. شیطاني وسوسه وه. نو په هغې سبا باندې راته د سوات نه یو ملګري ټلیفون وکړه، مولوي صاحب محترم خوب مې ولیده. ما یې څه خوب دې ولیده؟ وی د میلاد النبي او جلسه وه او په دې خوب کې ستاسو دعوت و. مونږ تاسو راغوښتي وئ، ګیټونه او دروازې او ګلان مو جوړ کړي وو چې مو کتل محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دې جلسې ته تشریف راوړه. وی چې ما ورسره ستړې مشي وکړه، ما نه یې تپوس وکړه چې دې جلسې ته مو څوک راغوښتي دي بیان دپاره. وی ما ورته ستا نوم واخیسته. وی دا لاسونه یې داسې کړل، 5 ګوتې ونیوې او وی ویل چې هغه ته 5 سلامه زما وکړه. او دا ویل چې هغه ته ووایه چې تا کم د دین خدمت شروع کړی دی، نو محمد رسول الله درته داسې فرمایي چې ګورې زه بې خبره نه یم، ستا د دین د خدمت نه زه خبر یم. یاره زما دومره دا همت پې بلند شو، ما وی کاروان تیریږي اوس پې غاپي، څوک به څه وایي څوک به څه وایي، خو دا د مسلک خدمت دی، الله مونږ دې ته پیدا کړي وو. که څوک یې مني او که څوک یې نه مني، من خو د مخلوق دپاره دا خدمت نه دی کړی دی، خالق العزال د رضا دپاره مو کړی دی. که څوک پې خوشحالي سل ځل خوشحال دي، که څوک پې خفه الله دې زړه وچوي. مونږ یې څه کوو، خو د انسان پې همت قوي شي. او دا تی معلومه ده چې محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د علماو د خدمت نه خبر دی.